د پاکستان پیپل پارټي خیبر پختونخوا نوی نامزد صدر پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان ویلي دي چې د کوشش ته چې د صوبې په سطح پیپلز پارټي منظم فعال او مضبوط قوت جوړ کړي او د لپاره د خپا کارکونانو رضا کولو سره اهم شخصیاتو پارټي کې د شمولیتونو سلسله به شروع کولای شي د صوبې صدارت نامزدګۍ نه پس په اولمبیزل خپل ابای ضلع دربالاتا پراتک د زرونو گاډو په جلوس کې تک په وخت دانو کې د پارټي اهم رهنما او ډسټریکټ بار تیمرګر پخوانی صدر جان بادر وکیل لخوا د او د سره راغلی د بهر ملمانه پارټي مرکزی سیکرټری اطلاعات فیصل کریم کونډي صوبایي سیکرټری انفارمیشن امجد افریدي اخونزاده چټان لویر ملکن ډیویژن صدر بخبیدار خان کوز در صدر نوابزاده محمود زیب پخوانی صوبایي وزیر خزانه مظفر سید او نور په شمول زرونو کارکونانو لپاره چای او اوبو پروګرام کړو میډیا سره خبرو په موقع وینا په وخت نجم الدین خان وینا وا چې پیپل پارټي عوامي او شهیدانو پارټي ده او د غریب ولس په خدمت یقین ساتي د ویل چې موجوده حکومت ناکام دي تیر درې کال کې عمران خان ولس ته د ګرانۍ بیروزګاری او بدامنۍ نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي نجم الدین خان زیاته کړه چې راتلونکي دور د پیپل پارټي دی او چې کله هم د پیپل پارټي حکومت راغې ولسی مسلې به د ولس په مرزي حل کولای شي په دې موقع د کوز در پولیس لخوا هر قسم حفاظتي اقدامات اوچت کړي شو د وړاندې نجم الدین خان د لویر ملکن ډیویژن صدر بخبیدار خان ملک عظمت خان پخوانی صوبایي وزیر خزانه مظفر سید علمزیب وکیل په شمول نور مشرانو سره د چکدرا پیشنګټ نه د زرونو گاډو په جلوس کې تیمرګر او دانوي ته ورسېدو چې په لارې د ګلاباد اوسکای تالاش تیمرګری پورې کارکونانو لارا په جنډو خسته کړي وا او استقبالیا بینرو لګولو سره دروازې جوړې کړي وي او کارکونان استقبال ته ولاړ پیپل پارټي زنده‌باد چغې وسته په مشرانو ګلپاشي هم کوله د جلوس ته استقبال دغه حال د رباط خال نه تر دیر خاص پورې جاری وو د سرچینو وینا ده چې په دې جلوس کې شپږ زره گاډو او پسونو موټر سایکلې شامل وي محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر